بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا زما تر څنګه به تاسو دا کالتوس وینئ. څوک وایي دا د لوبو کالتوس دی، څوک څه وایي، خو یقینا د دې په شا یو ډېره عظیمه کارنامه پرته ده. 40 پښتنو په دې کې چې کوم دی کرنیلان، سپایان ټول شامل وو. هغې د دې خاورې د ازادۍ دپاره د شهادت لوړه مرتبه حاصله کړې وه او د شهادت جام یې نوش کړی و. نو په هغه وجه باندې چې کوم دی په کال 1919 کې د نن نه 105 کاله مخکې د دغو خلکو یا د دغو شهداو خپل خپلوان چې کومه دی هغه په دې ځای کې دا نشان ولګاو. دا د هغو په یاد کې چې کوم دی دا کالتوس لګولی شوی دی. دا په خیر آباد کې موجود دی او یقینا د دې خاورې د ازادۍ دپاره پښتنو ډېرې عظیمې کارنامې کړي دي او ډېرې غټې قربانیانې ورکړي دي. چا هم چې د دې خاورې ته په سپک نظر یا په خیرن نظر کتلي دي که نه، نو پښتنو یو خوله ماتې جواب هغوی ته ورکړی دی او دا د هغه پښتنو په یاد کې چې کوم دی یو یادګار دی، لګېدلی دی، یو کالتوس دی او ډېر لرې لرې نه دلته خلک راځي د دې تماشې ته او یا دلته کې د دغو شهداو یاد تازه کیږي او د دې ملک دپاره چې کوم دی عظیمې قربانیانې دغه پښتنو ورکړي دي. دا خبره هیڅ پټ پناه نه ده او د دې ډېر غټ غټ یادګارونه چې کوم دی د دې ملک په مختلفو حصو کې تاریخ رقم کړي دي او ډېر عظیمې کارنامې کړي دي او ډېر مغولو ته چې کوم دی د پښتنو شکست ورکړی دی. داسې قومونه کومو چې به د خاورې ته سپک کتل هغوی ته داسې جواب ورکړی دی چې هغه خلک اوس خپل نوسو ته هم دا خبره کوي چې خیال کوه دا پښتون یو داسې عجیبه قوم دی چې دا د خپل سر یره نه کوي. د خاورې د ازادۍ دپاره دا کم حده پورې هم تلی شي، څه هم کولی شي، د دې نه ځان وساتئ. نو دغه معمولي شانتې به تاسو ته ښکاري. څوک ورته د لوبو کالتوس وایي، څوک ورته مزایل وایي. نو مهرباني وکړئ د یو شي په باره کې که درته څه معلومات نه وي نو هسې خبرې مه کوئ. دغه وګوره، دغه ځای پکې راوله رور. دلته باقاعده هغه ټول یادګار لیکلی هم دی. دا تاسو وینئ، دا وګوره 40 پټانس 40 پښتانه چې کوم دی دلته کې شهیدان شوي دي او په دې کې چې کوم دی دغه شانتې سپایان شو، کرنلان شو، ټول چې کوم مشران ټول خو پښتانه وو. د هغې په یاد کې دا نصب شوی دی دلته کې. تاسو کوم ځای نه راغلی؟ موږ خو راغلي نوښار نه. نوښار نه؟ ماشاءالله ماشاءالله. نو دا ځای هم څنګه چکر ته موږ هم راغلو. څنګه محسوسوئ دلته کې پښتنو؟ ډېره مزه کوي. دا خو پښتنو ځای ده، ښه مزه کوي. پښتنو ډېرې عظیمې قربانیانې نه دي ورکړي؟ ولې نه. که چېرې وګورو مغول بادشاهان یا داسې قسمه نور فرنګیان د دې پښتنو نوم چې اوري نو خپلو بچو ته مو دا نصیحت او دا وصیت کوي چې هلکه مه ورځه، دا ډېر یو خطرناک قوم دی. هو که نه دا به نور هم له خیره سر خوري چې څوک راځي نور کسان هم سر پکې خوري. لکه دا نور خلک پښتنو له وجې وو، پښتنو د وجې پنجابیانو بل او انګریزانو بل سر به خوري که نه چې څوک ډغره وایي موږ سره چې څوک ډغره وایي. تاسو څه وایې مشره؟ ډېر خوشحاله ښکاري. شکر دی الحمدلله. طبیعت برابر ده. د کوم ځای راغلي تاسو؟ موږ خو د پېښور نه یو ځای بل ځای نه چونکې موږ ګرځو او دلته کې چې کوم تاریخي ځایونه یې په هغې باندې پروګرامونه کوو. خو د پښتنو دومره عظیمه کارنامه دې باره کې څه وایې ته؟ یاره پښتانه خو هر ځای کې ځي ډېر درانه خلک دي، تکړه خلک دي. نو پښتون دا د پښتون معنا وکوه. نو پښتون خو ډېر یو عجیبه قوم ده، ډېر تکړه قوم ده. الله دې هر چېرته چې آباد لري او هر ځای کې کارنامې پرېښې دي، هر ځای کې کارنامې پرېښې دي. بالکل. نو دا هم یو عظیمه کارنامه ده د خاورې یا د ملک د ازادۍ دپاره. 40 کسان چې کوم دی په یو ځای شهیدان کېږي او جنګ چې کومه دی ګټي خاوره ازادۍ د فرنګي نه یا د داسې خلکو نه کوم چې د خاورې ته په کږه سترګه ګوري که نه. نو بالکل یاره جنګونه خو په قرباني کېږي، بغیر قرباني خو بس میدان نسي ګټلی. او دا خو بس پښتانه دي چې دا قرباني ورکوي. هر څوک خو دې قرباني ته تیار نه دي. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور. څنګه حال دی؟ پښتنو د قربانو باره کې څه خیال دی؟ قرباني خو همیشه پښتانه ورکړې ده او ورکوي به بیا هم ورکوي که نه. دلته چې کوم فرنګیان راغلي وو هغوی د افغانستان له خوا نه یو غټ شکش وکړی. هغه که د افغانستان پښتانه وو که د دې ځای پښتانه وو، ټول موږ او تاسې ټول خو یو افغان وو او یو په یو قوم باندې یادېدو.
او الحمدلله دا پرنګیانو ته چې شکست ورکړی ده دغه پښتنو له لاسه ورکول شوې ده او همیشه به له خیر سره د تاریخ پرېږدي او هر ځای کې به پرېږدي که لکه افغانستان کې پرېښودو دلته یې پرېښودو لکه په نورو ملکونو کې هم د دوی ریکارډ شته دی او الحمدلله بیا به هم پرېږدي او دا تاریخي ځای ده دلته څلوېښت شوې ده شهادان هغه سوي دي او الله تعالی دې دوی ته بس د جنت فردوس ورکړي او زموږ دغه ملک دې خلکو قرباني ورکړې دغه ځای ته رسولي پښتنو قربانو باره کې د څه خیال دی د پښتون باره کې څه سوچ او فکر لري پښتون انشاءالله ډېر تکړه قوم ده او ډېر بهادر قوم ده ټول عمر پښتنو قرباني ورکړي دي قربانیانې ورکړي بالکل عظیمې قربانیانې ورکړي دي خو اوس لږ اتفاق هم پکار دی کنه اتفاق هم پکار ده چې اتفاق وکړي انشاءالله نور به هم ترقي ډېره وکړي ان شاء الله که موږ چېرې یو موټی شو نو موږ ته به څوک هم نقصان راونه رسوي او پښتانه چې کوم دی په دې خبره کې هېڅ شک نشته چې په غیرت باندې په خاوره باندې په دې باندې چې کوم دی خپل سر قربانوي ګرانو کتونکو دغه ویډیو مخکې د ملګرو سره شریکه کوي د دې یادګار او چې ډېر ملګري وګوري خو دا نه د ټوکو کالتوس دی او نه چې کوم دی خلایي سپیس سټیشن دی او نه چې کوم دی مزایل دی دا د سیمټو نه جوړ دی د بلاک نه خو دا د پښتنو په یاد کې یو تاریخ رقم شوی او د هغه د وجې نه چې کوم د هغه یادګار دی دلته کې لګولی ډېره مننه